په لانډاکي کې موجود یو د لانډاکي نننۍ لیټسټ صورتحال به د محکمه صحت او د اپریشن پولیسو سره زده کوو چې نن د لانډاکي مجموعي څه صورتحال دی او د آوټ ډسټرکټ تمام درک چې په هغې کې څومره کمی راغلی دی دلته چې کوم سکرینینګ کېږي د هغې څه صورتحال دی یا څه کیسز چې کوم مخې ته راغلي په هغې باندې به تفصیلي خبرې کوو. لاول زه د محکمه صحت سره خبرې بعد راځو چې تاسو ته د لانډاکي نور فیګر وښیو کوم لیټسټ صورتحال دی هغه څه دی څه حالات دي برادر نننۍ صورتحال څه دی؟ نن خو صورتحال الحمدلله ښه دی داسې ډېر زیات هغه شانرش نشته کوم چې مخکې و او زیاتره د شانګلي خلک راځي او باقاعده مونږ ډسټرکټ کوم کسان راځي نو د هغې نه هم مونږ مطلب سکرین کوو او ډیټا پې اخلو خو د نارمل راځي داسې خاص پکې مسله نشته دی. ټیک آوټ ډسټرکټ تاسو ته څومره کسان فیګر نننۍ څه صورتحال آوټ ډسټرکټ خو جی مونږ سره د سره نشته مونږ واپس کوو د سره نه اخلو ځکه دلته کې ورته دا سکیورټي د پولیس والے ولاړ دي ته سخت اډر دی چې آوټ ډسټرکټ ګاډي کسان بالکل مو پرېږده نو نشته مونږ سره. تبلیغي حضرات نن څومره انټر شو سوات پرون چې کوم نو پرون تبلیغي حضرات چې کوم راغلي نو مکمل مونږ د هغې ډېټا اخیستو که د شانګلي وو که د سوات د ډسټرکټ او نن مونږ تبلیغي کسان د یوې بجې نه پس لا یو هم نه دی راغلی او هغه آوټ ډسټرکټ مونږ پرېږدو کوم چې دلته په سروس باندې نو هغه کسان سروس باندې دي او د هغې بیا مونږ ځان سره کوو. د سکرینینګ عمل او ډیټا چې دی دا د روزانه په بنیاد کلکټ کېږي دلته بالکل جی دا د سهار کې لکه د نایټ ټیم نو اوس چې دی د نایټ ټیم دی سهار د 8 نه یوې پورې یو ټیم دلته دوه ټیمه کار کوي بیا د یوې بجې نه تر 6 بجو پورې نور کسان دي مونږ یو د 6 بجو نه پس بیا نور کسان دي د شپې تر 12 بجو پورې او دا پولیس والا چې کوم دلته دی ټیم سره مطلب دا د پیټ بالپین چې کوم کسان راځي نو باقاعده هغې ځان سره لیکي سهارې بیا زموږ ملګرو ته ورکوي. درنګ جهان مننه دا د محکمه صحت فیګر د ریونیو ډپارټمنټ آصف شاه دا راته ووایه چې آوټ ډسټرکټ څه فیګر دی څونه کسان انټر شو سوات ته که نه راځي آوټ ډسټرکټ والا خو تقریبا مکمل بند دي وسو ټیک او کوم چې راځي هغه لوکل کسان دي او ښه باقاعده سکرین د هغوی کېږي. ټیک نن تاسو وینئ چې یاره د رش چې دی کموالی راغلی دی رش خو تاسو په خپله د کیمرې په دغه باندې تاسو وښایئ تقریبا په نیش حساب دی نن کم دی ډېر زیات کم مجموعي کم دی جی د اپریشن پولیسو سره به هم خبره کوو د لانډاکي نن چې دی چونکې د رش صورتحال ډېر زیات کم دی د پولیس ځوانان چې دی په خپل معمول دي دا راته تاسو ووایئ چې د آوټ ډسټرکټ نن زیاتره ما ته ښکاري چې لانډاکي کې ډېره زیاته کمی راغلي نه راځي د آوټ ډسټرکټ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې بالکل کمی راغلی دی څو ورځې خو لږ خیر زیات خلک راتلو نن زیاتره کمی راغلی دی چې دا راته ووایه چې کم دلته لوکل خلک دي خوا او شا خلک دي د جمعې د ورځې لاکډاون چې کم سخت و هغې کې هغه سختي لږه کمه شوې ده یاره چې سختي خو د جمعې د ورځې چې کومه سختي وه که نه چې د هغې په نسبت لږه کمه شوې ده او تاسو څه ګڼئ چې فکر د هغه رش نن زیاتره کم یاره د هغې په نسبت کم راځي بالکل جی مونږ په لانډاکي موجود یو دا و د اپریشن پولیس ځوانان دوی باقاعده بالکل په خپل چې کومه سیفټي ده هغه هم کړې ده د ډي پی او سوات د طرفه چې دی دوی ته دا سخت هدایت جاري شوی دی چې ستاسو چې څومره د خپل جسم سیفټي ده هغه به هم یقیني کوئ ولې چې دوی روزانه د فصلونو خلک چې دی د هغو سره ملاویږي د هغو شناختي کارت چک کوي دغه رنګې د هغو ډیټا معلوموي د هغوی ډسټرکټ معلوموي نو دا چې دی اپریشن پولیس چې دی د دوی هم سیفټي ضروري ده که دا سایډ موږ تاسو ته وښیو نو د ټریفک اهلکار هم موجود دي ورسره چې دی د سکیورټي فورسز ادارو دغه په بیک باندې هم سپورټ حاصل دی خو زیاتره چې ما نن وکتل نو په لانډاکي چک پوسټ باندې تمام روټین زیاتره کمی راغلی وریځې دي په اسمان کې سیلۍ چلیږي موسم چې دی خوشګوار دی د ګلونو موسم دی نو د سوات کم درې کیس چې دي د کرونا وایرس په حواله باندې په هغې کې 3 کسان چې دي د هغوی د جواب دی نه په قاعده اطلاع هم نشته او کم چې سرکاري فیګر دی د ډي سي سوات د طرفه هم دغه اطلاع ده نورې داسې افواګانې او دا چې دی په دې باندې عام ولس له چې دی خپل ټینشن جوړول نه دي پکار ولې چې که تاسو
د کرونا وایرس په حواله باندې لیټس معلومات نو د ډي سي سوات د انفارمیشن او د هغوی چې کوم پریس ریلیز دی هم دغه دي. د دې نه علاوه داسې صورتحال ډویژن په ریپورټ دا وخت مکمل سیف دی او د هغې چې کوم ډاکټر صاحب د مانیار سره تعلق ساتو هغه هم صحت یاب شوی دی. د هغه ویډیو هم موږ تاسو سره شیر کړې ده. د نورو ځایونو مجموعي صورتحال به زموږ نور ریپورټران تاسو سره شیر کوي. ما سهیل باچا، زما ملګری ریپورټر بختي روان او کیمرامین حسین لرا که اجازت د الله په امان.